الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذع به آخرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زماد دین اسلام عزتمندو مشرانو محترمو یقیناً ستاسو وړاندې ما د الله جل شانه د عظیم کتاب د قرآن مجید سے تلاوت کو فرمایو رب العالمین دی صحیح وینا صحیح اوریدل اللہ تبارک و تعالی دی د عمل کولو توفیق را نصیب کی زما عزت مندو د بیان موضوع هغه دی باره کې چې یو صحابي ته نبی علیہ السلام وی ما ته د قرآن تلاوت وکا او بل صحابی ته نبی علیہ السلام وی زدر ته د قرآن تلاوت کو د دغه دو صحابو بارکی بیان کوم داغو مختصر مناقب بیانوم او به چې د کم تلاوت مطالبه شي و داغي تذکرہ کوم اولنې صحابی چې کم صحابی ته حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته د قرآن تلاوت وکا اول د هغې صحابي تذکره کوم د هغې صحابي نوم دی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ډېر لوی شان والا صحابي دی او بدری صحابي دی او پخپل باندې وای چې زمانه مخ کې صرف 15 کسان مسلمانان شوي دي
معنا دا چې ما شپږم نمبر ایمان راوړی دی. الله جل شانه ورته ډېر لوی عزت ورکړی او ډېر لوی مقام ورته الله ورکړی. ځکه یو ځل حضور صلی الله علیه وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د ماسوتن مانځه نه پس څه مشوره کوي. چې کله د مشورې نه فارغ شو نو حضور صلی الله علیه وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره بهر راووتلو. نو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د قرآن د تلاوت आवाज راتلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمائی اے ابو بکر اے عمر کتا سوائے چې قرآن مجید څنګه نازل شوه دی نو د عبد الله بن مسعود قرآن تلاوت ته وکړي دی. یعنی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د قرآن داسې تلاوت کوي کما انزل لکه څنګه چې قرآن نازل شوه دی. دومره د لوی مقام والا صحابي دی. یو ځل حضور صلی الله علیه وسلم منبر باندې تشریف فرما دی. مسجد نبوي هغه تنگ دی، غڼه جوړه شوله. نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل دن کسان دن کې نه بهر بهر کې نه. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه دروازه باندې کېناستو او یو وخت په د دروازې نه دن رالل او یو وخت په د دروازې نه بهر رالل. چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام فارغ شو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمای اے عبد الله چې کله ماوي دن کسان دن کې نه بهر بهر کې نه نو یا به دن ناس وي یا به بهر ناس وي نو په دروازه کې ولې کې ناشته. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته فرمای اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم چې کله زما وخت ستاسو आवाज راغی چې کې نه نو زه دروازه باندې کې ناستم او یو دروازه می دن یو دروازه می دن وا یو وخت می بهر وا او کې ناستم. چې کله زما غوګونو ته आवाज را ورسېدو نو په دقه ځای کې ناستم په دې وجه باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم کې زیاتې او کمیرا نشي هم په دقه ځای کې ناستم. دا هغه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دی. یو ځل د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره مسواک را پرې کوي د کیکر ونی ته ختلې نو دا د باډۍ نه ډېر چیتو او د رنګ زیړو او وچې وچې پنډې وي. نو لاندې نه صحابه کرامو چې عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته وکتله او د وچې وچې پنډو ته وکتل نو صحابه وخاندله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو عبد الله پورې خاندئ لرجل عبد الله اثقل فی المیزان یوم القیامة من احد. تاسو عبد الله پورې خاندئ عبد الله خود الله په نس باندې دومره لوی مقام والده کله قیامت په ورځ باندې د عبد الله فونډې در واغستلې او د تل یو طرف ته دی کې خو دی او د احد غر در واغستو د تل بل طرف ته دی کې خو دو اثقل فی المیزان یوم القیامة من احد. د قیامت په ورځ باندې د الله په نس باندې عبد الله بن مسعود فونډې هغه د احد د غنم زیات وزنداري دي.
هغه د احد د غر نه زیات وزندارې دي. دا هغه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دی. دا هغه عبدالله دی یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام مشرکین مکه سره ناست دی. مشرکین مکه کې یو څو کسان دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي مونږ ستا ملګرتیا کوو، ستا خبره منو، لیکن ستا په دې مجلس کې چې دا کم غریباران او فقیران کسان ناست دي دا د خپل مجلس نه پاسوه، دا د خپل مجلس نه درکه، نو مونږ به ستا ملګرتیا کوو، مونږ به ستا خبره منو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې باره کې حریص و چې دا خلک ایمان او اسلام کې داخل شي. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل وعده پوره کوله او د خپل وعده د پوره کولو اراده وکړله. الله جل شانه د دوانو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې د قرآن دا آیات نازل کو ولا تطردوا الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله اکبر. د آیات ترجمه په خپل ځای باندې مضمون یې درته ویم، مقصد یې درته ویم چې دا خلق د خپل مجلس نه مدر کوا. الله ورته وی دا خلق د خپل مجلس نه مدر کوا. ولی يدعون ربهم بالغداة والعشي. دا خو سحر و بیگا الله یادی، دا خو سحر و ماقام الله یادی. دا خلق د خپل مجلس نه مدر کوا. په دې مجلس کې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه شمارو، په دې مجلس کې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ناسو. دا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دا هغه عبدالله بن مسعود دی چې کله قرآن په ابتدا کې نازل شو صحابه کرام وې څوک شته چې دا قرآن دا تلاوت را واخلي او د مشرکینو مخې ته د دې تلاوت وکړي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایل زبې وکم لاړو او د مشرکینو ډلې ته ودن نشو او د سورې قلم تلاوت شروع کو. کم سورت ته؟ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. سورة قلم تلاوت شروع کو. چې کله د دې سورت تلاوت شروع کو د مکه مشرکین د سلور واړه طرف نه را پاسېدل او په عبدالله بن مسعود رضی الله عنه باندې غزارې شروع کړې، باغې غزارې شروع کړې او د هغې جسم په وینو باندې لهو لهان کو. دا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دا هغه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دی چې د امت فقیه ورته ویلی کېږي، فقیه الامه، د امت فقیه عالم ورته ویلی کېږي. دا د قرآن او د حدیث او د فقه مضبوط عالم و چې کله حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د عراق ته ولېږو، کوفې ته ولېږو او د دې دپاره ولېږو چې لاړ شه هلته خلکو ته قرآن وښیه، هلته د الله د دین اشاعت وکړه. یو خط یې ورته ورکو، وی دا خط په هغه خلکو ته ورکړي چې دا خط پړاو کړي او په هغه خط کې ورته ولیکل چې دا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ما ته ډېر غټ ضرورت و، حضرت عمر رضی الله عنه ما ته غټ ضرورت و، دا ډېر د لوی فای عالم دی،
ډېر پوه او سمجدار دی، دا ما تاسو ته درولېږو او د دې نه تاسو علم زده کوئ، فایده ترې واخلئ او د دې ډېر خیال ساتئ، عزت او احترام یې کوئ. دی راغی عراق ته راغی او د الله د دین اشاعت یې شروع کو، د قرآن او د حدیث محنت یې شروع کو. هلته ډېره زمانې پورې و، خو چې کله عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ خلیفه و، په دغه زمانه کې دی په عراق کې بیمار شو. چې کله بیمار شو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مدینه منورې ته وی ته مدینه منورې ته راشه. د امیر حکم و دی مدینه منورې ته راغی، ډېر زیات بیمار و. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ بیمار کرسی ته ورغی، بیمار کرسی کوله. و چې کله ورغی وی عبدالله د څه وجې نه بیمارې، څه بیمارې دی دا؟ الله اکبر الله اکبر، عجیب جواب یې ورکړ. وی د خپل ګناهونو د یاد کولو د وجې نه، خپل ګناهونه یادوم د هغې د وجې نه بیمار یم. الله اکبر، څومره د لوی پای صحابي، څومره لوی شان والا صحابي، بدري صحابي، نبی علیہ السلام د هغه صفت په خپله بیان کړی دی، د دین او د قرآن او د حدیث لوی خدمت یې کړی دی، د نبی علیہ السلام سره په غزواتو کې شریک شوی دی، لیکن د هغه عاجزي وګوره کنه. خپل ګناهونه یادوم، خپل ګناهونه راته مخې ته دي، د هغه د وجې نه بیمار یم. قسم دی مونږ نن الله دې کمې پیشې معاف کړي. اول زو به تاسو مونږ خپله ګناه نه یادو، خپله ګناه نه مخې ته کوو. سبا د حشر میدان نه روان دی، سبا د جهنم عذابونه را روان دي. او تاسو د نن یو هفته مخکې وکتل نور تندر نیولی و، تاسو د نور رڼا ته خیال و، د رڼا نه به انسان ایرېدو. څه عجیب غوندې حالات جوړ شو. الله دې نه کړي داسې ورځ هم را روانه ده، کېږي به دا کېږي، دا د قرآن فیصله ده. وجمع الشمس والقمر، یو غټ اکسیډنټ به کېږي، غټ اکسیډنټ. نور او سپوږمۍ به یو بل ته په ژړک باندې ورشي. فتحت السماء فکانت ابوابا، اسمان به دروازې شي. سیرت الجبال فکانت سرابا، غرونه به روان شي، شګوګل به شي. اذا الشمس كورت، نور به خپله رڼا پرېږدي. اذا النجوم انکدرت، ستوري به بې نوره شي. اذا السماء انشقت، اسمان به وچولی شي، سمندر باندې به اور ولګي، غرونه به د مالوچو په شان دیوال وځي. دا به یو غټ اکسیډنټ کېږي. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته خپل ګناهونه یادوي، د خپل ګناهونو د وجې نه بیمار یم. دویمه خبره ورته کوي عبدالله، خواهش دې څه دی، څه تمنا لرې؟ اوس که زما استانې تپوس کړی وی، خواهش مې دا ده چې پلانکې پټې د پلانکي بچې، پلانکي ګاډی د پلانکي بچې، او پلانکي کس راته کنځلې کړي د هغې بدل نه والی، او دغه شان چې کوم دی نو ناسوارو ته میړه شوی ناسوار را الله وړئ، او بیا په سنکدن کې به کې کنځلې هم شروع شي. الله دې کمې پیشې معاف کړي. هغه ته څه وی عبدالله، د خواهش اظهار دی وکړه، څه خواهش لرې؟ هغه څه وی، زما خواهش دا دی چې ما نه خپل رب او خپل الله راضي شي. سبحان الله، زما خواهش دا دی چې زما نه خپل رب او خپل الله راضي شي. درېمه خبره ورته کوي، عبدالله ستا په کور کې لوڼه دي، ستا د ګټې ګوټې څوک نشته،
خوښه دې نه ده چې بیت المال نه ولا وظیفه مقرر کړم. وینا د دې وجې نه چې ما په خپله باندې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي. نبی علیہ السلام فرمائے، روایت هم د عبداللہ بن مسعود روایت تے، نبی علیہ السلام فرمائے کم انسان چې هر شپه فی کل لیلۃ هر شپه د سورہ واقعی تلاوت کوي، د سورہ واقعی تلاوت کوي، رب العالمین بے چاہتا نہ محتاج ہے، اللہ بے چاہتا نہ محتاج ہے. د دې فرزق کی با کمې ناراضي. ما خپل لوړو ته تاکید سره دا خبره کړې ده چې تر هغه وخت پورې به نه وده کېږئ چې د څو پورې د سورې واقعي تلاوت هم نه کړې، څو پورې د سورې واقعي تلاوت نه کړې. د هغه عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دی. دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تے حضرت نبی علیہ السلام فرمایا عبداللہ دا قرآن تلاوت را توقع. جواب کے وتوئی فانزل، اے دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خطابان دی نازل شوے دے. دے وتوئی ان احب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے ان احب اسمعه من غیری، اے عبداللہ زغوارما چی قرآن دا غیر نوورم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا قرآن تلاوت شروع کو، دا سورہ نساء تلاوت شروع کو. یا ایوہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورہ نساء تلاوت کو نبی علیہ السلام قرآن تو خو دے دا قرآن تلاوت اوری. سمرا خوش قسمت دے، سمرا خوش قسمت دے، سمرا لوی مقام والا دے، سمرا لوی عزت والا دے، سمرا لوی شرافت والا دے، سمرا خوش قسمت دے چې نبی علیہ السلام وتوی ما ته قرآن تلاوت وکړه. هغه هستی وتوی چې باغې باندې قرآن نازل شوی، هغه هستی وتوی چې هغه رحمت للعالمین دی، هغه هستی دی چې د الله اخرنی نبی دی، هغه هستی شاهدا و مبشرا و نذیرا دی. هغه وتوی ما ته قرآن تلاوت وکړه. وای خوش قسمت دی که نه دی؟ مقام والا دی که نه دی؟ قرآن تلاوت نبی علیہ السلام غوښو دی. دې تلاوت کې روان دی روان دی روان دی او چې کله دې آیات ته ورسېدو فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا. نبی علیہ السلام تو یا عبداللہ امسک، ادرے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چې کله ما د قرآن تلاوت ادرو او ما نبی علیہ السلام ته وکتله د دوانو جهانو سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا عیناه تذرفان، د نبی علیہ السلام د سترګو مبارکونه چې کوم دی اوښکې روانې وې. د هغه صحابي دی چې نبی علیہ السلام ورته وی ما ته قرآن واوروا. دویم صحابی دا غلم دے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، دا هغه پای صحابی دے چې دې ته نبی علیہ السلام وی زده ته قرآن اورم. دې بل صحابی ته نبی علیہ السلام وی ما ته قرآن واوروا. دې صحابی ته نبی علیہ السلام وی زده ته قرآن اورم. نو د مخکې صحابی تذکره مې وکړل،
د هغې مختصر مناقب به بیان کړل. اوس د دې صحابي مختصر مناقب بیانوم او بیا چې نبی علیه السلام د دې نه کم مطالبه کړې وه د هغې مطالبه تذکره کوم. دا صحابي د مدینې منورې و او د دې نوم د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه او دا د مشهور قبیلې د خزرج قبیلې سره به د دې تعلق و. د هغه قوم نه و. کله چې څه صحابه کرام څه کسان مدینې منورې ته رالل او نبی علیه الصلاة والسلام لا مدینې منورې ته نه وتلی، نبی علیه السلام ورته د اسلام او د ایمان دعوت ورکو. نو په هغې کې چې کوم اولني کسان مسلمان شوي وو په اولني دعوت سره هغه پکې په هغې کې ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه شمار و. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه مسلمان شو. څومره لوی شان والا صحابي دی، څومره لوی مقام والا صحابي دی. یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام د سحر وختي مانځه ته راځي، د قرآن تلاوت لګی دی. څوک لګی دی؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د قرآن تلاوت یې واورېدو. چې کله سحر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ابو بکر لږ چوت آواز باندې تلاوت کوه. بله ورځ باندې راځي د قرآن تلاوت یې واورېدو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د قرآن تلاوت کو. سحر کې ورته نبی علیہ السلام عمر لږ سلو آواز باندې تلاوت کوه. د عمر رضی الله تعالی عنہ ته جواب کې فرمایل اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم زه دا قرآن ځکه په چوت آواز باندې ویما چې د مدینې منورې په دې کوڅو کې شیطانان پاتې نشي. هغې خو الله پاک عجیب دبدبه ورته الله ورکړې وه، عجیب رعب ورته الله ورکړی و. زه دا تلاوت ځکه په چوت آواز باندې کومه چې د مدینې منورې په کوڅو کې شیطان پاتې نشي. حالانکه هغه چې په کوم لار باندې روان و په هغه لار به ابلیس او شیطان هم نه شوتلی. بله ورځ را روان دی، بیا د قرآن تلاوت کېږي. تلاوت څوک کوي؟ ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ تلاوت کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي اے ابی ابن کعب بیګا مې ستا قرآن واورېدو. الله اکبر. قرآن ته مې غوږ کېښودو، ابی ابن کعب لګی دی د قرآن تلاوت کوي. ډېر ښکلی تلاوت دی کو. الله اکبر. په کومه هستي چې قرآن نازل شوی دی هغه هستي د یو انسان تعریف کوي چې تا د قرآن ښکلی تلاوت کوو. د دې نه ښکلې خبره کېدی شي؟ د دې نه بله لویه خوش قسمتي بله شته؟ نبی علیہ السلام ورته وی اے ابی ابن کعب ستا قرآن ته مې غوږ کېښودو، ډېر ښکلی تلاوت دی کوو. ابی ابن کعب ته فرمایي اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم که ما ته دا پته وی چې زما قرآن او زما د قرآن تلاوت ته رسول الله غوږ ښودی دی ما به د دې نه هم زیات ښایسته ویلی وی، ما به د دې نه هم زیات ښایسته ویلی وی. دا دومره لوی مقام والا صحابي دی. یو ځل نبی علیہ السلام ته فرمایي اے ابی ابن کعب، ځکه نبی علیہ السلام وایي زما د امت، دا د نبی علیہ السلام وینا ده، زما د امت لوی قاری هغه ابی ابن کعب دی. زما د امت په قرآن کې ماهر څوک دی؟ ابی ابن کعب دی رضی الله تعالی. تقریبا 15 صحابه یاد کړي دي، یو پکې ابی ابن کعب دی. یو ځل ورته نبی علیہ السلام فرمایي اے ابی ابن کعب په قرآن مجید کی لوی شان والا عظمت والا آیات کوم یو دی؟ ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته د وجه د عاجزۍ نه وایي الله اعلم ورسوله، الله پوهیږي د الله رسول پوهیږي. بیا ورته وی الله اعلم ورسوله، الله ښه پوهیږي د الله رسول ښه پوهیږي. دې ته عاجزي ویلی. په درېیم کرت چې تپوس وکړو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي آیت الکرسی، آیت الکرسی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا جواب واورېدو د دوانو جهانو سردار ورته دعا وکړل الله دې ستا په علم کې برکت واچوي، الله دې ستا په علم کې برکت واچوي. دا هغه ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ. ځکه د آیت الکرسی فضیلت کو ډېر فضیلتونه دي، بیا زمانه خبره اوږدېږي. کم انسان چې د مانځه نه پس د آیت الکرسی تلاوت وکړو
د بل مانځه پورې به رب العالمین د دې مال د دې جان د دې د اولاد حفاظت به الله په خپله باندې کوي. کم انسان چې د شپې اوده کېږي د آیت الکرسی تلاوت یقین سره وکړو تمام شپه به رب العالمین د شیطان د وسوسو نه د دې کور به الله پاک محفوظ ساتي. د آیت الکرسی کې د الله پاک 19 نمونه دي 19 نمونه څه په ضمایرو سره او څه د الله په نوم باندې الله یو لا اله دوا الا هو درې الحي القيوم لا تأخذه بل دے سنة ولا نوم بل له دا ضمیر دام دا اللہ نم دے ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذي يشفع عنده ضمیر راجی دے اللہ تا يعلم ما بين ایدیہم اللہ طرف تا يعلم ولا يحيطون بشيء من علمه بل الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده بل حفظهما بل وهو العلی العظیم دا اللہ بل نمونه دی پا دی آیت الکرسی کی دا اللہ پاک 19 نمونه دی 19 نمونه دی دا اللہ دا هغه ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ دے چکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنینو نو صحابہ کرام و ڈل ڈل صحابو با تراوی کولے سلس پنزل صحابہ با گوٹا ولاڑو لس پنزل صحابہ با دے گوٹا ولاڑو لس پنزل صحابہ دلتا بولاڑو لس پنزل لس پدلتا ولاڑو حضرت عمر رضی اللہ عنہ را ولگے دو او آواز وکو این ابی ابن کعب ابی ابن کعب چرت دے ابی ابن کعب راغے اے امیر المؤمنین ز حاضر یم حکم کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابی ابن کعب تے اے ابی ابن کعب مختشا تمام صحابہ کرام را جمع کلل پیوی جمی سرا او ابی ابن کعب مخ تکو او ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ شل کات تراوی وکلے تمام صحابہ کرام پسی ودر ولا دا غلوی شان والا صحابی دی او زمائی دا پندو مطالبے تراتاویگم مطالبت نبی علیہ السلام کلیوا دا یو صحابینا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام مطالبت دا وکلل جماعت قرآن واروا وز دی صحابی تا نبی علیہ السلام وی زدت قرآن آورو زدت قرآن آورو نو ابی ابن کعب تا نبی علیہ السلام وی اے ابی ابن کعب زتا تا قرآن آورو او زتا تا قرآن آورو خو چارا تویلی اللہ اکبر چارا تویلی نبی علیہ السلام وی اللہ را تستانو ماغستے دے اللہ را تستانو ماغستے دے ما تا اللہ ویلی دی چو ابی ابن کعب تا قرآن واروا وائی دا دین لوی خوش قسمتی بلکی دیش ما تا اللہ ستانوم آغستے دے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ حیرانتیا سروئی اے دا اللہ نبی اللہ زمانم آغستے دے اللہ ستانم آغستے دے آنکوں سے آنسو نکل آئی دسترگونا اوخ کے روانشوے رونے لگے پچڑا شو اللہ زمانم آغستے دے اللہ ستانم آغستے دے نبی علیہ السلام تر قرآن شروع کو دا سورہ بینہ تلاوت لم یکن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ دا دی صورت تلاوت تا نبی علیہ السلام شروع کو او ابی ابن کعب دا نبی علیہ السلام قرآن تا وکی خودو نو دمائی دا پندو زمان دا بیان اصل مقصد دا دے چی قرآن پخپل ویلم ثواب قرآن دا بلنا اوریدلم ثواب قرآن پخپل ویلم ثواب قرآن دا بلنا اوریدلم ثواب نبی علیہ السلام یو صحابی تا وی ما تا قرآن واروا نو ثواب نبی علیہ السلام بل صحابی تا وی زدت قرآن اورم نو ثواب نو دین دا خبر معلوم شوا چی دا قرآن تلاوت پخپل کولم ثواب قرآن تلاوت دبل اوریدلم ثواب زکا دمائی دا پندو قرآن دا انقلاب کتاب دے قرآن انقلاب راولی اور سنگ انقلاب راولی قرآن چی دا ابو بکر پا زندگی کے راغے نو کم انقلاب راوستو دا صداقت انقلاب راوستو قرآن چی دا عمر رضی اللہ عنہ پا زندگی کے راغے کم انقلاب راوستو دا عدل و دا انصاف انقلاب راوستو قرآن چی دا عثمان غنی رضی اللہ عنہ زندگی کے راغے کم انقلاب راوستو دا سخاوت و دا حیاء انقلاب راوستو
قرآن چې د حضرت علی رضی الله عنه انقلاب راوستو، د بهادرۍ انقلاب راوستو، د شجاعت انقلاب راوستو. قرآن چې د عبدالله بن مسعود په سینه کې راغی کم انقلاب راغی، افقه الناس ته جوړ شو. قرآن چې د ابی ابن کعب په سینه کې راغی کم انقلاب ته راغی، د امت لوی قاری ته جوړ شو. قرآن چې د ابو هریره په زندګۍ کې راغی کم انقلاب راوستو، بهترین محدث ته جوړ شو. قرآن چې د نبی علیہ السلام د بیبي په زندګۍ کې راغی صدیقه کائنات ته جوړ شو. قرآن چې د فاطمه رضی الله عنها زندګۍ کې راغی لوی حیا ولا صحابیت جوړه شو. قرآن چې دا بلال حبشی رضی الله عنه سینه کې راغی هغه قدم په فرش باندې دی، د قدم आवाज الله عرش ته رسي. قرآن چې د ما عزتمندو د حسن حسین رضی الله تعالی عنهما زندګۍ کې راغی د جنت ګلاب ته الله جوړي. قرآن چې د امام ابو حنیفه رحمه الله زندګۍ کې راغی جام شهادت وته میلاويږي. قرآن چې د امام احمد بن حنبل رحمه الله زندګۍ کې راغی د هغه په جنازه باندې 100,000 يهوديان ایمان ناوړي. قرآن چې د چا په زندګۍ کې راغی د هغه نه قاری جوړيږي. قرآن چې د چا په زندګۍ کې راغی هغه ته عزت میلاويږي. قرآن چې د چا په زندګۍ کې راغی هغه ته لوی د شرافت لوم میلاويږي. د ما عزتمندو قرآن دا د انقلاب کتاب دی. چا چې قرآن د خپل سینې سره یوځای کو الله به ته عزت ورکوي، الله به ته مقام ورکوي. چا چې قرآن د خپل سینې نه لرې کو د قرآن مثال د رحمت دی، د قرآن مثال د باران دی. باران د اسمان نه ورېږي څنګه چې باران رحمت دی، قرآن هم رحمت دی. اسمان نه باران ناغی، باران چې پسخا ناوګۍ باندې راغی، باران چې پسخا ناوه باندې راغی بجای د دې چې د دې باران په وجه باندې نورم بدبویي سیوا شي، نورم ګندګي سیوا شي. اگر چې باران رحمت دی خو پسخا ځای باندې راغی، په ګنده ځای باندې راغی، هغې ګنده ځای نورم بدبویي پیدا کړل. خو که دا باران په سرخیز زرخیز ځمکه باندې وشو، دا باران په یو بهترین ځمکه باندې وشو بجای د دې چې دا ځمکه وچه ځمکه ده خو د دې رحمت باران د وجې نه دا ځمکه به الله نورم زرخیزه کړي، دا ځمکه به الله نورم شنه کړي. دغه شان مثال د قرآن دی. کله چې قرآن د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زرخیزه ځمکه وه، د هغه سینه زرخیزه وه، د هغه په سینه باندې چې قرآن ناغی وایي د صداقت ګلونه پیدا کړله که پیدا نه کړله. دا قرآن چې د عمر فاروق رضی الله عنه سینه باندې ولګېدو زرخیزه ځمکه وه، د عدل او د انصاف ګلونه پیدا کړل. دا قرآن چې د عثمان غني رضی الله عنه سینه باندې راغی قرآن یې قبول کو، د هغه په سینه کې د حیا ګلونه راوختل کنه. دا قرآن چې حضرت علی رضی الله عنه سینه باندې ولګېد زرخیزه ځمکه وه، د ما عزتمندو د بهادرۍ ګلونه پکې الله راوخېجول. خو چې دا قرآن ابو جهل دی، مثال یې د سخا ناوګۍ دی، مثال یې د سخا ناوې دی. څنګه چې باران ناغی مزید یې بوی سیوا کو، څنګه چې قرآن ناغی نو څنګه چې مخکې د محمد رسول الله نه انکار کړی بیا یې د قرآن نه انکار وکړو نو د ما عزتمندو الله پاک علیه اللعنت وګرځو که ونه ګرځو، الله پاک ابو لهب علیه اللعنت وګرځو که نه وګرځو، ابی ابن زما عزتمندو عبدالله ابن سلول علیه اللعنت وګرځېد که نه، ابی ابن خلف الله پاک علیه اللعنت وګرځو که نه. نن ما او تا ته دا تاریخ مخې ته کېښودلی شو. که قرآن دې قبول کو الله به دله عزت درکړي، که قرآن دې د خپل سینې سره ولګو الله به دله عزت درکړي، که خپله زندګي دې د قرآن د نظام مطابق لل الله به دله زندګي دې رکړی. ومن اعرض عن ذکري او که د الله د قرآن نه دې اعراض وکړو الله به دې په دنیا کې هم ذلیله کړي. ونحشره یوم القیامة اعمى، قبر کې به دې هم الله ړوند ناپاسوي. په دې وجه باندې زما عزتمندو قرآن دا د خپل سینې سره ولګو، په خپل هم د قرآن تلاوت، خپل بچو ته هم د قرآن تعلیمات او بیا د قرآن د خپل زندګۍ یو بهترین آیین او بهترین دستور وګرځو. الله جل شانه دې عمل کولو توفیق راکړي. اقول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. دعا وکړه الله ګناهونه معاف کړي، الله د ټول عالم ګناهونه معاف کړي. سم سم اورید الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله زمون زندگی عملی جوړه کړي، الله عمل کې اخلاص پیدا کړي، الله زمون زندگی قرآن والا جوړه کړي،
الله زموږ په سینه کې خپل کتاب وردن نه کې بیا زموږ زندگی الله قرآن والا جوړه کې خدای په مخ ځمکه باندې خدای د قرآن نظام راولي او د عدل او د انصاف نظام راولي خدای د خپل کتاب نظام راولي مسلمان خپل مس کې متفق او متحد کې کوم ځای کې چې دا بیماری شروع شوې ده هر ځای کې ده الله دې بیماری نه مسلمان ته نجات ورکړي خدای د مسلمان مدد وکړي او کم په دې بیماری باندې کم مسلمانان مړه دي دا زمونږ او تاسو عقیده ده چې کم انسان کم بیماری رالل او په دې بیماری کې انسان وفات شو دا مرګ د شهادت دی دا مرګ د شهادت دی الله د دغه شهادت قبول کړي الله دغه شهادت قبول کړي خدای مونږ دا زموږ سره د عافیت معامله وکړي او څومره مسافرونه دي سعودي عرب کې دي دوبۍ کې دي هغو ته تکالیف دي حالات ورته جوړ دي مړي ورته پراته دي تکلیف کې دي خدای د دوی تکلیف ختم کړي او چې کوم بایګانو د حلال اراده کړي د حلال کاروبار الله هغو ته کاروبار دروازې کولاو کې او کم خلک چې کور ته راځي کور ته اراده کړي الله هغو ته اساني راولي خدای د رحم او د کرم او د عافیت معامله وکړي تقریبا 3 ورځې مخکې د دې پاکستان مشهور عالم عالم دین دا عالم مرګ دا د عالم مرګ دی دا عالم مرګ دا زنه دا رسول الله فرمایي دا عالم مرګ دا د عالم مرګ دی او قرب قیامت تبا کم لول علما د دین چې کم دی غرونه دي ابا قرب قیامت ته چې کم دی د دنیا نزي زمای د پوند داسې خلک په پاتې شوي ازلوا فازلوا په خپل بم گمراهي خلک بم گمراه کوي اغه لولو خلک لولو علماء کرام وقتن په وقتن د دنیا روان دي بالخصوص دا کم عالم چې تل فیری طریقت رهبر شریعت مولانا عزیز الرحمن ازاروی صاحب د دنیا نه تل ډېر لوی شخصیت او د الله ولیو هغه د پر دعا وکړي چې الله د قبر د جنت باغچه جوړه کړي الله د هغه د مرګ چې کوم دی الله پاک د هغه د پاره د جنت ذریعہ جوړه کړي او څومره د هغه مریدان پاتې شوي دي الله هم د دغه خپل فر په نقش قدم باندې الله غو روان کړي د شیخ زکریا رحمه الله دغه خلیفہ الله پاک دغه مغفرت وکړي د علماء زندګۍ کې د الله برکت واچي د مدارس او د دین حفاظت الله وکړي اخر وکم د افاق او عدیم کلمه نصیب کې لا اله الا الله محمد سورت